اوکې جناب ویلکم بیک ټو د شو پروګرام د کور خایس کې یوازې تاسو زموږ پروګرام اوریدې نشئ بلکې تاسو لیدې هم شئ. راځي به موږ سره پروګرام کې به تاسو ګډون کوئ څنګه به کوئ کاغه تاسو فیسبوک ته لارې راځي موږ جوائن کوئ او کنه تاسو موږ سره میسجز د لارې راتلل غواړئ او کنه تاسو بیا ټلیفون کالز اخو ظاهره خبره د پروګرام کې واسه هم شاملېږي خو تاسو کامنټس ته لارې هم پروګرام ته راتللی شئ موږ سره پروګرام کې لایو ګډون کولی شئ. نو دا به راته ټول نړومبې وایي چې تاسو دا ویکند څنګه تیر شلو ستاسو سحر نه والي تر دې دمه پورې وخت څنګه تیر شلو بشرطې که تاسو خپل وخت ښه تېرولو پوره کوشش کړې وي خاجي نو څوک به مونږ جوائن کوي موږ سره کامنټس ته لارې راتلی شي موږ سره پروګرام کې ګډون کولی شي. اور نن د جی 26 مئی یعنی کې شپږشتم تاریخ ته نن د جون د میاشت لپاره چې د هغه په شمېر باندې یو څو ورځې پاتې دي او جون کې هسې هم ګرمي مونږ اورو چې د ګرمۍ موسم کله هم خبره کېږي نو موږ څه خبره کوو چې جون جولای او اګست دغه درې میاشتې دي د ګرمۍ چې ګرمي ډېره زیاته په پیک باندې وي. خیر د هغه بل ورځ نه لرې پرتو سیمو کې اسلام آباد خواوشا کې بارانونه شوي دي او نوره هم پیشنګویي شوې ده چې یاره طوفاني بارانونه به کېږي نو الله پاک دې موږ دپاره بارانونه د رحمت ذریعه وګرځي. باقي دې نه چې کوم نقصانات کېږي هغې نه دې موږ ټول په امن باندې کي. نیکسټ جناب دا به وینا کول غواړم چې دا ټایم 34 سنټیګریډ ټمپریچر ونده چې هغه یخې هواګانې بل ورځ هغه زول او سیلۍ چې کومه تېره شوې ده نو هغې سره موسم لږ شان دی د پېښور ټمپریچر چې دی هغه لږ شان دی نارمل شوی دی. نو دا دی چې الله پاک نه دغه دعا ده چې اختر مخکې را روان دی چې اختر کې موسم ډېر زیات ګرم نه ځکه چې بیا اختر خوند د هغه شانتي نه پاتې. باقي راځئ بچي موږ سره پروګرام کې به ګډون کوئ که هغه تاسو ایس ایم ایس ته لارې راځئ که موږ سره کامنټس ته لارې راځئ او ټلیفون کالز خو واسې هم ستاسو پروګرام کې شاملېږي نو راځئ به موږ سره پروګرام کې به تاسو ګډون کوئ. خاجي کامنټس ته لارې ټول نړومبې به کامنټس طرف ته راځم چې څوک موږ سره پروګرام کې شامل شوي دي نه پس پروګرام کې شاملېږي ستاسو ټلیفون کالز او نهیر الله دې موږ سره سلامونه کوي وعلیکم السلام. اسلام الدین دې موږ سره وایي هاي وایي باجي دا څنګه د زړه موسم دې څنګه دی ښه زما د زړه موسم تاسو ته به اندازه کېږي ځکه چې انسان فیس د هغې مخ د هغې د ایکسپریشن نه تاسو ته اندازه کېدی شي چې یاره د انسان څنګه فیل کوي یا دا ټایم د هغې څه احساسات دي د هغې څه فیلینګز دي. بهرحال جناب نهیر الله وی چې مای فرسٹ کامنټ ټولو نه ډومبې کامنټ مونږ ته نهیر الله کړی دی. منصف علي ته سلامونه کوي وعلیکم السلام. نیکسٹ مونږ سره کیسر اسلام دی مونږ سره او دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو کیسر اسلام کا سلام پہنچے. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ماشاءاللہ شو از ویری بیسٹ. تھینک یو سو مچ. خوش رہیے گا. ولی خان سلامونه کوي وعلیکم السلام. عمر فاروق ته موږ سره د شیر پاونه سلامونه کوي وعلیکم السلام. او وی چې باجی یره خدا محبت په سپر سٹار دی نه علاوه هم یو سندره راته ویا. سعید مشوانی د موږ سره اختر زمان وی چې ګریټ پروګرام او کیمیا ګل د موږ سره د باړې نه سلامونه کوي وعلیکم السلام. او وی چې محسن او وړوکې کومل ته په سوات کې سلامونه وعلیکم السلام. اختر زمان سلامونه کوي. نور یو شمېر ملګري موږ سره شاملېږي لګیا دي پروګرام کې خو هغه کامنټس کریم الله هم سلامونه کوي وعلیکم السلام. کامنټس دومره تیزی سره روان دي چې بیا ټول نشم شاملولی. بهرحال جناب دا چې کوم ټایم په ټایم باندې به شاملوم کوشش کوئ چې زموږ کوم موضوع وي په هغې باندې هم راځئ موږ سره کامنټس ته لارې خپل خیالاتو اظهار کوئ. نن چې زموږ کوم موضوع ده هغه د موسمي سبزیانو په هکله باندې چې نن خوا یو خوا موږ ګورو چې یاره سبزیانو استعمال ډېر زیات کم شوی دی. بهر چې کوم سټریټ فوډز دي هغې طرف ته موږ ډېره زیاته مخه کړې ده. فاسټ فوډ زموږ په لایف کې ډېر زیات ان شوي دي سپیشلی دا چې ورکوټي ماشومان دي دی خو بالکل سبزیانو بلکې داسې سبزیانې به هم وي چې هغه ماشومان به اوسه پورې پیژني هم نه چې دا کمه سبزي ده. ځکه چې که زه خپله خبره وکړم بچپن کې به زمونږ مور چې کومې سبزیانې پخولې کدو شولو ټینډې شولې په مختلفو طریقو سره نن سبا هغه څیز ډېر زیات کم شوی دی. بلکې بعضې ماشومان نه ما په خپله تپوس کړی نو هغوی دا سبزیانې بیخي اډو پیژني هم نه. نو دا زموږ د پیرنټس طرف نه یا چې دی د مشرانو لخوا یو غلطي روانه ده حالانکې سبزیانې انسان دپاره ډېرې زیاتې فایدهمند دي. او بیا چې کومې موسمي سبزیانې دي په دې کې ظاهره ده بنډۍ راشي. بنډۍ بیا ډېر کورونو کې پخېږي په سیم سټایل کې پخېږي. کوشش په دا کوو چې زنانو ته داسې ټپس هم ورکو چې داسې ریسیپیز
هم شیر کو چې هغه په مختلفو طریقو سره سبزی په خول شروع کینو البه ماشومان هم په دې کې انټرست اخلي البه مشران باندې هم بد نه لګي ځکه چې اکثره کورونو کې دغه کېږي چې یاره سبزی نوم واخلي یاره دا خو مونږ پرون خوړلې دی بلې سبزی نوم واخلي یاره دا خو بل ورځ مونږ خوړلې دی یاره دا سبزی مونږ نه خورو د نه خوړو ریزن دای چې یاره مونږ هغه په خول مونږ ته سم نه راځي په خی به هر څوک په یو سټایل کې خو هر څنګه هر یو سیس کې جدت راځي وخت سره سره هم د کشانې خپل ریسیپیز هم چینج کول پکار دي خپل هغه کوکینګ ریسیپیز کې لکشانې جدت راوستل پکار دي نن سبا تاسو ګوره لایف ډیر زیات آسان شوی دی یوټیوب باندې تاسو وګورئ نو مطلب الته نو هم تاسو ته مختلف ریسیپیز ملاو شي بهرحال جناب نو د موسمي سبزیانو په حق لبانې وتا سره خبره تر کیږي آیا موږ خپل د ماشومان مخ څنګه د سبزیانو طرف ته کولې شو ځان سره لومبه کالر باندې نننی پروګرام شامل وو السلام علیکم هلو وعلیکم السلام څنګه الحمدلله شکر الحمدلله خورجانې په داسې علاقه کې کاروبار سٹارټ کړی پچھلے سال مې سٹارټ کړی وم نو دلته نیټ بیخي زیات شو د په ټول پروګرام کې مې دوه درې خبرې واورېدلې لکه دا چې ترکلکه ریسیپي شه لکه ریسیپي باره کې لګیاو موسمي سبزیانو په حق لبانې خبره کوم نن سبا موږ خلکو کې ټرند ولې کم شوی دی سپیشلی ماشومان سبزیانې پیژنې هم نه دا به څنګه چل کېږي دا به څنګه موږ ورو په سبزیانو طرف ته مخه کېږي دا ګوره ماشومانان چې دي دا ماشومانان هغه چې کور ته راشي لکه موږ ساده خوراکونه دا شان پخ کړي هغه هره ورځ چې دا کوچنیانې خوري لوی نه ولا بیا خوند نه ورکوي بس هغه پر ورته بار لاسه برګر وخوره یا چپس وخوره په دغه شیانو باندې مخته کړي دي هغه ګوره خورجانې لکه تا چې کوم خبره کوي یوټیوب د ریسیپیانې نوی شیان دي راولي ډېرې کم د مسالې پاتې دي خورجانې تقریبا چې په داله کې د مسلم مساله ورواچي دا خدا صحیح مطلب دا چې مونږه چینج دا پکار دی چې را باغ کې مصالې مونږه چینج کولې شو بالکل مصالې په کې چینج ولې شو بیا هر ریسیپي د سلور پنځه رقمه په کې خورجان موږ هغه یو ریسیپي له وګنې ولې هغه هر ډیلی په خو باغ باندې انسان بور شي یعنی کې دلته کې دا ویل غواړي الحمدلله چې زنانه په سیم سټایل کې روانې دي او ماغه کوکینګ کې چینجز نه راولي خواري نه کوي بالکل بالکل خورجانې دا هوا جام ده جی دا نارینه ته معلومه ده خورجانې د په دې فیملاند په هر کور کې بیماریان ستکنه جی هغه دی هغه وجه دی سم ذایقه‌دار نه سکولې نه مصالحه ورزیاتول شي نو اویل ورزیاتول شي دا د مشرانو څخه چې د اویل د مصالحه د شر ولې کې زیات کړي نو په دې باندې پریشر هم د خورجانې کنه صحیح ډیره مننه الحمدلله چې تاسو سلام دعالي ګل غواړي وساله دې مشه خوشاله په غاتیر به په ورځ میکال درته کړی وو جی په بل منګل پر ورځ بیا نو درته بیا په کار بيجو ها صحیح شو ډیره مننه دا کال کول الحمدلله همیشه لازم غړم بني کالر الحمدلله ملاخیل فرام کویټه خیر دا قطې اوس مونږه پښتنه نه کړل چې دا حاضر وخت هغه په لاهور کې یا کویټه کې خو همیشه ناراضي زموږ ریګولر بیسس باندې زموږ پروګرام کې شاملېږي خپل خبرې ته را سره شریکې دلته کې الحمدلله خپل رائے مونږ سره دا شریکه کا چې زنانه او ماغه یو ریسیپي چې دغه رانیولې وي او ماغه سیم ریسیپي چې دغه پکور کې پخېږي لکه څنګه مونږ د مشرانو لخوا الو چې کوم ریسیپیز یادو ما چې مطلب الو غوخه پخېږي الو کیما پخېږي باقي الو حواله سره مونږ ته بل سره ریسیپي به مونږه پکور کې ډیر زیات کم ټرای کوو چې را الو دې په دې طریقه باندې هم پوښین لګ په دې سيزونو کې چینجز پکار دي دا خو یو ټیپ شو دا الحمدلله لخوا اوس ګورو ځان سره به نیکسټ کالر شامل او چې اغوی به دې حواله سره سوي السلام علیکم وعلیکم السلام this is me Nahir Allah from Qatar welcome to you Nahir Allah څنګه مننه سویټ باجی ویلکم ټو یو ډیره زیاته مننه الحمدلله ته مې ډیره زیاتې لنګې په ورواچو خو بار را نه وته بس رو چې دې الحمدلله ته دې ځان رانیز دوه الحمدلله فرست ته and you are the second one یاره باجی په دې باندې خوشاله یم خو ان شاء الله دغه مقام ته وای ټرای دغه مقام ته د خیره ځان جوړو زبردست خبره ده سبب الغواري الحمدلله ناهر الله او مای ګاډ دلته کې نهیر الله سبا ویل غواړي
اوس به نهیر الله وایي چې د باجي خولې نه مو څنګه الحمدلله کوزو. بالکل باجي زه ما چې سار په ناشته کې د لوپونې د خوړلې که څنګه ځکه چې ژبه نن ډېره زیاته سلیپ کېږي نو او یس او نن پته نشته څه چل دی بار بار مانه ورډز هم غلطیږي. نو باجي ټاپک د ډېر زیات خره وړی دی جی د نن سبا د وخت مناسبت سره ځکه که مونږ وګورو نو همدغه ټول ماشومان بس غوښه او چکن او دا نور ګند بلا کنه نومونه بیا نه اخلو. نو باجي یو طرف ته که مونږ وګورو په دغه کې خو داسې د هغه طاقت پکې نشته وی. که مونږ چکن وګورو نو چکن ته ماته ووایه چې په یو 20 ورځې کې په 30 ورځې کې دا رالوی شي او بیا چې کوم یې خرڅ شي دا بیا کولمو ته لاړ شي نو په یو 30 ورځې کې به یو چکن چاته څه طاقت ورکړي. بالکل او نو باجي په کار دغه دا چېرې دا کومې میندې دي دوی ته په کار ده چېرې ګوره مونږ څه کوو په زړه کې مې ډېرې زیاتې خبرې که نه باجي په کار ده چې ګوره مونږ لږ چینجینګ پکې راولو. چینجینګ به مونږ څنګه راولو هغه ماشومان به مونږ ځان سره څنګه عادت کوو هغه ماشومان به مونږ څنګه ګایډ کوو. په کار ده چې مونږ د هغې مناسبت سره لکه مونږ اوس سبزي پخوو که نه جی لکه بینډۍ هم په څو قسمه باندې پخېږي یا ستا الوګانو خیال یا زه مای فیورټ چې کوم دی کریلا ده که نه نو باجي کریلا په 3-4 قسمونو باندې پخېږي. نو مونږ به لکه زیاتره زنانه هم دغه چې نن سبا خو سره ټیم هم ورسره نه یو که ټیم ورسره ښه وي نو څه به وکړي به ټماټر به کټ کړي پیاز به کټ کړي او ډبو به ورته ورواړی او بس نیمه ګنټه بعد چې کوم دی او بیا لړي او ترې راکوز بیا کړي. نو باجي په کار ده چېرې مونږ لږ شان همت کوو او هغه دا کریډټ به بیا د زنانو ته میلاوي. که چېرته مونږ ښه دیګی وکړو ښه پخلی وکړو ښه کوکینګ وکړو نو هماغه کریډټ د زنانو ته چې شاباس او په غونډ کلي کې بیا صفت کېږي چې آفرین او د زنانه کوکینګ لدی شي. زبردست. په کار چې باجي مونږ ته په کار دي چې د ماشومان لږ ځان سره عادت کو او مختلف لکه اوس په زه تاسو وایم چې تور باجان زیاتره خلکو نه یې خوښ ما په خپله باندې نه یې خوښ نو هغه مونږ څنګه پخو لکه تور باجان او چې پکې الوګان داسې لږ شان دی واچئ ښه مزېداره تړکه ورته وکړې نو باجي لکه ما په خپله باندې نه خوښ خو نه چې بیا ما همدغسې ټیسټ باندې وخوړل نو اوس مې د ټولو نه ډېر خوښ دي. ښه زبردست. نو وجه څه شوله چې چینجینګ پکې راغی. په کار چې مونږ لکه څنګه چې زمانه چینج کېږي څنګه چې د نور خلک چینج کېږي په کار چې مونږ هم په دغې سبزیانو کې په دغې خوراکونو کې ځان سره چینجینګ راولو نو انشاءالله ټولو به خوښېږي. ډېر ښکلی ډېره مننه نهیر الله چاته سلام دعا لیږل غواړئ. مننه باجي د ټیم راکولو جهان مننه صاحبزاده دی مراد دی سهیل دی ټولو ته دعا سلام را روانه ورځ دې پخې د لوی الله په امان. الله په امان خوشحاله اوسېږئ. اوکې جناب دا موږ سره نهیر الله और नन पता नहीं जमा जब हम बार बार स्लिप की नेम में हम नहिरुल्लाह तक कॉल खुजी हमदल्ला लेट्स सी मक्की वैसे कीगी कल कल कीगी दासी अब वही कने सम दम लफ्ज़ बाज़ टाइम दासी वी ची अगर लफ्ज़ बस ताखुले बांधी वी او هغه به انسان د سمولو کوشش کوي هغه به بار بار آینه غلطیږي نو په هغې دپاره خو زه دا وایم چې یاره سم دم لفظ دی چې دی هغه زه لوبه یې جوړه کړه. بهرحال جناب ګزاره به راسره کوئ نن زه به خپل نیکسټ کالر طرف ته خو زه وایم چې پروګرام کې چونکې دا خو زموږ لایف سیشن روان دی پروګرام یا په دویمه برخه کې زه به تاسو سره یو څو ریسیپیز هم شریکوم د سبزیانو حوالې سره کومې چې دا موسمي سبزیانې دي هغه ځان سره نوٹ کې چې هغه تاسو څنګه په کم ټایم کې هغه تاسو سبزیانې څنګه دومره ښکلې پخولی شئ دومره په بدله طریقه باندې پخولی شئ چې ماشومان به هم هغه په شوق باندې خوري. بهرحال جناب ځان سره یو بل کالر شاملو چې هغوی څه وایي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا څوک راغلی دي مونږ سره؟ ما نه هیر شو که نه چې دا څوک دي مونږ سره بس دا وګوره دا زما دماغ کمزوري شوي که نه خپل نامه به راته وایي څنګه شاهد ښې وخت ښه تېرېږي دا دې اوس خو لګېدو نو ښه صحیح ښه څه به وایي شاهد ویکینډ دې ښه تېر شولو نن ورځ دې ښه روانه ده صحیح ښه څه به ویل غواړي زموږ موضوع باندې څه وایي جی مور دې چې تور بوتنګ نه خورم مو ته بنډای او ورمو نه کنه
نو مو د ویرا لمو چې نو تور بوټینګ نو ویني نه چې بنډای فرې مو چار سبزی خاله چې پروي خا زبردست دا دی چې ته مطلب سبزی خوړو نه انکار نه کوي بازار سبزی ډېر خواني چې خوري صحیح او دا څوک چې سبزیان نه خوري هغه ته بس وای نو مسعود چې کا خورای مو خورو کنه یو خورم بس تو زړه صحیح ډیر مننه چاته سلام دعا لګل غواړي باجه مله سلام سلام ہوگا وسندر ته دا ولا کوي چې مشاوله صحیح ده ډیره مننه thanks for calling اوکے جناب عبدالقیوم آفریدی سلامونه کوي سلامونه واخله عبدالقیوم آفریدی متنو بازار وعلیکم السلام ډیره مننه الحمدللہ ملاخیل راغلے دی کسی شخص کی مدد کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے لفظوں کا تحفہ دیں اسے الفاظ کا تحفہ جس سے اس کا حوصلہ بڑھے زبردست جناب وہی چې شکیب خان وہی ٹول تبا نمبرز ورزی سے مطلب دینے علاوہ جناب لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے بہت ہی اچھی بات ہمیشہ الحمدللہ مکسر ډیر زیات کلی میسیجز شری کئی شکیب خان وہی چې نائس سعید مشوانی وہی چې داسې دی نیکسٹ مکسر سوکتی جی محمد زمان دے سلامونه کئی محمد زمان یم خبرونه مو کابل جان کې اورما مننه جی خوشاله اوسېږي زمان او دین علاوه عنایت سلامونه کوي وعلیکم السلام خوشاله اوسېږي خاجي لایو سیشن به زوم دغلته کې ختمو ما باقی زموږ خبرونه به لایو عمدک شانتي روانې نو کو څوک د دلتنا مونږ چې دا لایو سیشن بند کو نو کو بیا هم څوک پروګرام ته راتلل غواړي تر 2 بجو پورې زموږ د پروګرام ټایمینګ دی نو یا خو موږ سره ټلیفون د لارې رابطه کولی شي اور دین علاوه مونږ سره میسیجز د لارې هم ګډون کولی شي څنګه زموږ نن ټاپک هم د سبزیانو متعلق دی د کچن ریلیټ دی نو شاته زموږ د کچن تاسو ته څنګه ښکاره کېږي دا راته لازمي د کامنټس د لارې وایي چې زموږ د کچن شاته بیک ګراوند کې د تاسو ته څنګه لګي ډیره مننه چې موږ سره لایو سیشن کې ګډون کړی دی پروګرام زموږ خبرونه به دا روانه مخکې ځکه چرته به هم نه ځئ موږ سره اوسئ